خدای پاک فرمایي فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. سورة البقرة آیات نمبر 200. د جاهلیت په زمانه کې چې بکره د حج طریقې خلکو ادا کړې بیا به کېناسته د خپل پلار نیکه کیسه به یې کوله. زما پلار داسې بهادر و، زما نیکه دا کارنامه کړې وه، په دې باندې به یې فخر کوو. خدای پاک آیات نازل کړو وایي چې کله تاسو د حج د طریقو نه فارغه شئ بیا د خدای پاک ذکر کوئ. دا کم مجلسونه چې تاسو د پلار د نیکه د خبرو او د فخر او د هغوی د کارنامو د بهادرو دپاره جوړ کړي دي د دې په مقابله کې د ذکر مجلسونه جوړ کړي او په دې کې ذکر کوئ. او اشد ذکرا د پلار د نیکه نه تیز تیز او په زوره باندې ذکر او زیات ذکر د رب کوي. نو په دې آیات کې په زوره باندې ذکر ساتل شیخ عبدالحق محدث دهلوي عاشرة اللمعات کې ذکر کوي په 2 جلد صفحه 278 کې چې جهر مذکور مشروع است و بے شبه چې بغیر د شک شبهه له جهري ذکر دا بالکل جایز دی. از ادله عارض او قول حق سبحانه وتعالى كذكركم آباءكم او اشد ذکر. خدای پاک وایي چې دغه لار نیکه د ذکر په بدله کې د خدای ذکر په تیز باندې کوي. نو د دې آیات د ذکر جهري سره دویم آیات کریمه الله تعالی فرمایي فإذا قضيتم الصلاة کله چې تاسو مونځ وکئ د مانځه نه فارغ شوئ فاذكروا الله بیا د الله ذکر کوئ قیاما په ولاړې کوئ قعودا په ناستئ کوئ وعلى جنوبکم په ډډو باندې کوئ خو د الله ذکر. دا سورة النساء آیات نمبر 103. رئیس المفسرین عبداللہ ابن عباس سے نبی علیہ السلام دا وخت عبداللہ ابن عباس د نبی سم د ترزوی د ټول اولنې تفسیر د قران هغه کړی. هغه د دې آیات لاندې لیکي وایي عن ابن عباس في قوله فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم وفي البر والبحر وفي السفر والحضر وفي الغنى والفقر والسقم والصحة والسر والعلانية وعلى كل حال. وی په هر وخت کې د الله ذکر کوئ، په سفر کې، په حضر کې، په وچه، په لمده، په مالدارۍ کې، په فقیرۍ کې، په بیمارۍ کې، په صحت کې او په پټه باندې او په ښکاره باندې سري او جهري د الله ذکر کوئ. دې آیات مراد دا ده چې خدای پاک وایي کله تاسو لمونځ وکئ بیا د الله ذکر. او دغه تفسیر در منصور هم دغه تفسیر کړی امام سیوطي په 2 جلد 214 صفحه کې. تفسیرات احمدیه ملا جیون الحنفی هغه په 260 صفحه کې دغه خبره کړې ده. او احیاء القلوب امام غزالی ذکر کړی چې کله مونږ کوي مانځه پسې بیا څه کوي د الله ذکر. نو د الله ذکر چرته ناروا نشي کېدی. د الله ذکر کې فائدې شته، د الله په ذکر کې نقصان نشته. چا مونږ کو په مانځه پسې پتی زبانه ذکر جهري ذکر کو چې لا اله الا الله نو د دې که ثواب وشو که ګناه ثواب یې وشو. دې ته د ګناه کار وایي. مونږ یو ځای کې مونځ وکړو مانځه پسې ذکر وکړو اوس یو کس وایي تاسو خو ناروا کار او شرک و. د اسلام د عظیمه ونه نه ده، د عظیمه ونه د خلکو په دې فتنې دور دی که نه د دې ونې نه یو شاخ کټ کوي. هسې یو ډنګر به پاتې شي دا یو شاخ دې کټ کوي. څوک به درته وایي صدقه دې لرې کړه، خیرات دې لرې کړه، څوک به وایي دعا دې لرې کړه، او څوک به درته وایي سنت وروسته دعا مه کوه، څوک وایي د فرض نه مه کوه، څوک وایي جنازې وروسته مه کوه، څوک به درته وایي د نبي علیه السلام یاد مه مناوه. نو یو شاخ کټ کوي دا ونه به دغه پاتې شي. خدای پاک وایي ادخلوا فی السلم کافه. مؤمنانو په اسلام کې پوره داخل شي. وایي مانځه پسې د ذکر وکړو دا خو ناروا ده، دا خو شرک. د نبي علیه السلام نه په دې خوا باندې تر اوسه پورې خو موږ ته په کتابونو کې دا سبق میلاو دی چې 4 کلمه ووایي دا سړی مسلمان دی او ته وایي چې کلمه دې ووایي ته مشرک شو. دا مشرک به بیا پسې مسلمانۍ د کلمه باندې خو تا دا سړی مشرک کړو. مانځه پسې په ذکر دې سړی کافر کړو، مشرک دې کړو، بدعتي دې کړو، اوس به یې مسلمانۍ پسې باندې بیا ورته کلمه وایي. نو دا کلمه ورته بیا په تیزه باندې وایي بیا یې کافر. دا خو د ثواب عمل دی. لا اله الا الله نشته لایق د عبادت سوا د الله. محمد رسول الله محمد علیه السلام د الله تعالی پیغمبر دی، رسول دی. په دې کلمه باندې مسلمانان یو. من قال لا اله الا الله دخل الجنه. چا چې دا کلمه ویلي د زړه د
ویې پیدا کړې وویلې چې لا اله الا الله نو دی به خامخا جنت ته که په ابتدا کې لا مړ شي او خپل د ګناهونو صفایي به وکړي خو بیا به ځي خامخا جنت د ده لپاره خامخا چې کلمه چا وي او چې کلمه چا نه ویلې بیا جنت ته چې یو ځل هم کلمه د زړه نه ویلې که نو د ګناهونو صفایي به وشي او بیا به هم دی جنت نو من قال لا اله الا الله دخل الجنه ذکر کولو کې خدای الله خدای پاک وایي فذکروني اذکرکم زما ذکر کوئ زه به تاسو صحیح بخاري کې حدیث شریف دی په کتاب التوحید کې او د حدیث نمبر دی 7405 الله تعالی فرمایي د دې آیات کریمه په تفسیر کې چې فذکروني اذکرکم تفسیر جمل تفسیر خازن تفسیر ابن کثیر او تفسیر در منصور دې ټول دا حدیث ذکر کړی دی حضرت ابو هريره څخه روایت دی وی نبی علیہ السلام فرمایي چې خدای پاک فرمایي چې من ذکرنی فی نفسی ذکرته فی نفسی چې چا زه یوازې یاد کړم زه به یوازې یاد کړم چا زه په پټه باندې یاد کړم یوازې یاد کړم خدای پاک زه یاد کړم زما یاد دی زه به په پټه باندې یاد کړم او ومن ذکرنی فی ملأ او کچا په یو ډله باندې په یو جماعت کې په یو مجلس کې کېناسته او زما ذکر وکړو زه په یو مجلس کې ذکر کړم او زما یاد وکړو نو خدای پاک وایي ذکرته فی ملأ خیر منه زه به په داسې مجلس کې یاد کړم او ذکر به یې کړم چې هغه بالنسبه د دوی د مجلس ته ډېر خوند دا انسان به د نورو انسانانو په مجلس کې زما ذکر وکړي زه به د فرشتو په مجلس کې